په دې ویډیو کې به تاسو له 3 قسمه ریسیپیانې در کوم. د فروټ چاټ ریسیپي در کوم، د کڑاہی ریسیپي در کوم کنه، او یو دا ډیفرنٹ ریسیپي در کوم لګیم. اسانه ریسیپیانې تاسو ته خېما. دلته ما 1 کیلو غوښه واغسته او هغه کې ما 2 ټماټر او یو غټ پیاز او اوګه مې پکې واچول. وسره مالګه شو او ټکیدلې مرچکې چې ده کنه سور دا پکې یو نیمه چمچ واچولو. دا تاسو په خپل حساب سره د مرچکې ګوري زیات کم چی کنه. دا ملمانه را روانو نو هغه نه ما وی چې څه با کوکینګ کولو وسره تاسو ته هغه شینم خیم چې څه ز په خومه. نو بس دې کې به اوس کوکینګ آیل واچو، مطلب غوړی تاسو خپل حساب سره چلیږي ځکه چې څوک به زیات پخې څوک به کم پخې. نو بس دې له به اوس مونږ ورکو پریشر کوکر به بند کو، دونه پریشر ورکو چې دا غوښه نرم شي. بل خو ما کڑاہی کې چې ده اویل واچول، مطلب تیل غوړی سونه تاسو استعمالوي کنه. اور هغه کې مې زیره واچول چې زیره 100 سکند به پکې پرې ډیر نه 1 منټ 2 منټ نه دا ډیر زر سوځي. بیا پکې ما د چرګ غوښه واچوله او د پاسه مې په مالګه واچوله. دا اسانه ریسیپي کې تاسو ته کڑاہی خیم لګیم کنه. او پکې مې د اوګي د ادرک او د شنو مرچکو پیسټ واچولو. بس دا به دونه دغه کو چې دا غوښه چې دا رنگ بدل کی، مطلب لږ سره شي. دا تاسو کو د دې دلته رنگ بدلم کو. ما بل ګیس ته ځکه واړو چې بل ګیس تیز کار کوي، دی خو غوښه نرمېږي. بس ټماټر په پکې واچي 1 کیلو ټماټر چې دی انای کټ کی. کڑاہی کې ټماټر اکثر لزیات لګي، خو غوښه چې دا کنه عام ډیره زیاته ولګ نه واده چرګ غوښه. بس دې کې ما سور مرچکې واچولو، دې کې زنوري مصالې نه اچوم. کچې تاسو پیکټ والا تیار کڑاہی مصالحه وروړي خو هغه بیا لا بیسټ اپشن دی کني، هغه پکې ما چوي سیمپل کڑاہی جوړوه. بس ډکن مې پکې خو دا به اوس پخېږي نه. دا اوبه خاص زیات اوبه کړي هغه کې نرمم شو او بس اوس اوبه چې دو باندې شوي. نو بس بیا پکې ما لږ شانتي ماسته واچوله. ماسته پکې زیات کم دام تاسو خپل مرزي سره چولې شي کنه. ما پکې لږ شانتي واچو چې د دې د ذایقه چې د دې کې تروشواله راشي. او دلته بم دا خسره کو. دا اکثر د چرګ غوښه چې د دې ډیره دغه چې خوان چې د اپسره سرکولو کې دی. کچره تاسو د دې مساله خسره کو دا غوښه مخسره کنو دا به زبردست خوند کوي. کڑاہی وی ساله نه دا جوړیږي. خدای کې ما اوس یو پیاله ورکوټي نیم ګلاس نم کم او واچولې صرف دې لپاره چې دې گریوي تیار شي. گریوي مطلب چې لګ نوړې ور پوری کیږي. او شنه مرچ کې می واچول دنیا او پیرستو اچوم. دې خو چې دې کوکر کې غوښه نرم شوه. ما خو له نیمه غنټه پریشر ور کړو. غوښه را لې روړې غوښه پکې کوم اډو کې پکې ډیرو او قاعده کار کیږي. ولې چې د منګل د بود دغه حساب یا د رومړه امتیاز مال تور پسې تلیو. بیا دلته کې پکې ما 2 چمچي ګرم مساله واچوله. او بس اوس به دا خسره کول مقصد دی چې د دې تار جوړ شي. دا دې کې چې کوم ټماټر دا ما ګرینډ کړی نو چې عام مې دغه کو سره مې کنو دې کې ما او به واچولې. او به خپل حساب سره چوم. هاي حساب ما تاسو ته سوزل خیر چې زه کوکر کې روجي په خوم ز سونه حساب سره وباچوم. چڼه مې پکې یشدلې واچوله. دا روجو د پاره چې کوم چڼه دا زلګه کلک ساتم ډیر نرمنی چې داسې بیخي ورانی اپ کې بیا بیخي ختم شي چې معمولی خله کې فیل کیږي چې چڼه نه پکې. او روجي مې ګنټه مخکې خوشتي کړې وي. او بس دې کې بیا زوس او بګ چک کوم چې وب ما ته کم ښکاری او بو حساب دا دی چې دا روجي او دا خرڅ پکې داسې ډوب شي، مطلب پټ شي. بس دا ما ته اوس صحیح ښکاری. بیا مې په دلته پریشر کوکر مې په بند کو او صرف 15 منټه پریشر به ورکوم. دلته فروټ چاټ جوړم. فروټ چاټ د پاره ماسو کو ماسته مې راواغسته نیم سیر نه ډیر ماستو. هغه کې مې یو د ملای پیکټ واچولو او ورسره پکې واچو چینی و پکې لګاچو ډیر نه. خیر کستا سو ډیره خوخه ډیره پکې چول شي. او دې کې به مونږه یو شی بل چې و دې تور مرچکې یو چمچ مې پکې تور مرچکې واچولو. فروټ چاټ لګ زیات جوړم لګیما نو ځکه پکې هر څه زیات لګیا. دیزی کې تاسو سره ماسته کمی یا ملای کمی نو دې کې تاسو په مچولې شي. س په نیمه پیاله یو پیاله ام پکې استعمالول شي. هغه سره هیڅ فرق نه اچي. او بس بیا مې پکې کیلا وا امروتو انګورو سیبو دا مې پکې دا وکړو. سټروبري پسې مې ولېګل. سټروبري کلر ماته ډیر خسته ښکاري فروټ چاټ کې ریډ دغه راځي نو ختمو. او دې کې تاسو میزان چې واچوي. میزان خو پیژنې کنه اوچ انګور هغه ته مون میزان وای سو کو ته میوه وای. نو اوچ انګور چې پکې واچوي پکې وا اینډ کې چې کله خوري اله مزه کوي. ګوره ادي کې بیا نرم شي. او چې نرم شي بیا د مثال لري فرش انګور بشینو مطلب فرش انګور خو دې نه جوړیږي خو اخلي کې به کرنچ نه کوي. نو بس دا مې باول ته دغه کو. نو زه به وسو کماغه میزان وینځلې دي زه په ابره واچوم. بره په ځکه اچوم چې هغه بیا نرمیږي خو بنه کنه. نو دلته کې فروټ چاټم شو تیار.
ورسره مې زر د لوبیې او د چنه چاټ هم تیار کړو. د دې ریسیپي خو تاسو له ما د مخکې ورځو کې درکړې ده. نو بس چې دا کارونه وشي، لکه دا زه ډېر وخت سره لګیم، دا ما 3 بجو پورې دا کارونه وکړو، ځکه چې کله اینډ ټایم کې میلمانه راشي هغې سره به تاسو کښېنئ، هغې له به کمپني ورکوئ، او چې تاسو پسې به د کچن کتو والا هم څوک ني، نو بیا خو نه کېږي. دې کې لا فروټ پاتې، سلاد پاتې، د روژې کار ډېر زیات دي، هغه راته ټول پاتې دی. دې نه پس به هغه کار کوم. خو ما ویل چې زه د پیله دا ټول سیټ کم او دې باندې به نری شاپر دغه کم، دا به زه فرج کې کېدم، نو ماله به دا اسانتیا جوړه شي. بس اخر کې ټایم راغلو، دې منځ کې چې دی ګپونه شپونه ما وکړو، ما ویډیو نوره نه شوه جوړولی. سموسې او رول مې هم زر فرائی کولی چې دا اخري ټایم دومره نازک وي که نه په روژه کې، که ته ډېره جلدي هم کې تا نه بانګونه وشي او چې میلمانه وي نو به انسان شرمنده شي. خیر دا میلمانه خو د کور میلمانه په شان